السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm Sir Dr. کاشف نواز. لکه څنګه چې موږ تاسو ته پته چې په شجر نسب کې موږ روان یو چې په هغه کې د حضرت نوح علیه السلام شجر نسب بعضی حصہ بیان شو او لږه حصہ پاتې ده چې په هغه کې موږ عربي عاربه هم بیان کا او عربي بایده هم بیان کا. نن زموږ لیکچر عربي مستعربه دی، یعنی هغه یو عرب چې حضرت ابراهیم علیه السلام په اولادو کې دي. نو په هغه کې چې کوم دی موږ د ارپخشت اولاد ته رسیدلی وو. د ارپخشت پلار سام وو، د سام پلار حضرت نوح علیه السلام وو. د ارپخشت زوی شالح وو، د شالح زوی عابر وو. د عابر چې کوم بیا اولاد یو وو فالح او یو قحطان. قحطان حصہ په مخکې ویډیو کې بیان شو، یعنی هغه ته عربي عاربه هم ویل شي. نن چې کوم زموږ لیکچر دی هغه عربي مستعربه دی. نو د فالح زوی ارغو، د ارغو زوی صاروخ او صاروخ زوی ناخور او ناخور زوی آذر تارخ. بعضی تاریخ دا هم لیکلي چې آذر بن د ناخور چې کوم یو زوی یو آذر بو بل بو تارخ. بعضی تاریخ دا هم چې تارخ کوم بت ساتلو د هغه نوم آذر و. مختلف قسمه کې اقوال دي. د آذر تارخ چې کوم اولادو یو بو ابراهیم علیه السلام، بل بو سارا، بل بو هاران او بل بو ناخور. بیا په ناخور کې مختلف قسمه کې اقوال دي چې د ناخور پلار چې کوم دی اغاسو کو تارخ او د تارخ پلار به چې کوم دی ناخور او د ناخور پلار چې کوم دی بیا سورج وو. خو په لیست کې چې کوم دی د آذر تارخ کې وروشته دی. نو د ناخور زامن مختلف قسمه کې زامن وو. بیا یعنی پهلنیز وی چې کوم دی از بن ناخور، بز بن ناخور، کیمول بن ناخور، جدلاب بن ناخور، پلداش بن ناخور، کیست بن ناخور، بازو بن ناخور او بل یو زوی بیتوائل بن ناخور. بیتوائل چې کوم اولادو یو بو رفقه او بل یو زوی لابن. رفقه چې کوم اولادو نارینه زنانه اولادو د هغې چا سره نکاح وتړل؟ حضرت اسحاق علیه السلام سره نکاح تړل چې د هغې نه عیسو او یعقوب علیه السلام پیدا شي او مخکې ویډیو کې بیان شي. د لابن نه چې کوم دی بیا دوه لوریانې پیدا شوي دي. لابن نه دا د چا و؟ د یعقوب علیه السلام څخه دی، راهیل او لیا. د یعقوب علیه السلام پهلنۍ بیبي چې کومه وه لیا وه، دویمې بیا راهیل کړې وه چې د راهیل نه یوسف علیه السلام او بنیامین پیدا شوی دی. بل زوی هاران. د هاران چې کوم دی یو زوی او دوه لوریانې وي، یو و ملکه، بل و لوط علیه السلام او بل و اسکا. دی ملکه چې کوم دی چا سره نکاح تړلې وه؟ د ناخور سره. بیا د لوط چې کوم اولادو عارب، زغوره، زنتا، امون. د امون نه پیدا شو قاهوس، د قاهوس نه پیدا شو قصای او د قصای زوی الیاسو. بیا د عارب زوی بریم، د بریم زوی باغور، د باغور زوی نعمان او د نعمان زوی باغوره او د باغوره زوی بلغم. د بلغم په باره کې به هر یو انسان ته پته وي چې بلغم څوک و. دا په بني اسرائیلو کې یو ډېر لوی بزرګ انسان و. بعضې تاریخ لیکي چې دا نبي هم و، خو نبي نه دی، بلکې دا خبره مکمل خطا ده. نبي چې کوم دی بل نبي پسې خیرې نه کوي. نو څه وکړو؟ دا په بني اسرائیلو کې ډېر بزرګ انسان و، بلکې بزرګ و. د ده به دعاګانې ډېرې قبلې دي، ډېره ښایسته دعاګانې به کولې او دعاګانې به چې کوم دی د قبلې دي. نو چې کله موسی علیه السلام ورتلو او جهاد یې کول بني اسرائیلو سره د ده قوم سره، نو خلک وله رالو او ورته چې ته اوس دته خیرې وکړه. نو شیطان په دغه کې رالو، ضد کې رالو، په ما دولت ښځې مله دوکه ورکړه بچو. نو هغه چې کوم دی ده خیرې کولې او خیرې به ورته ده ته رالګي دي او خیره کې دا شو چې مکمل لکه د سپي غونته کې جبر ووته او هلاک شو. نو نبی چې کوم دی یو ډېره لویه مرتبه وي، داسې الله تعالی چې کوم دی بې دنیا ته نه شو کوي چې دومره به بېعزتي او په دغه مرګ ول ورکوي. نو د نبي دومره اوچته مرتبه ده، دومره کمزورې مرتبه نه دا، بلکې څو یو بزرګ انسان په قصص الانبیا کې د ده واقعه موجود ده. نورو ویډیوګانې کوم که چېرې تاسو خوښه وي او د بلغم واقعه اورېدل غواړئ نو هغه په نورو ویډیو کې تاسو بیا کتی شئ. نو د بلغم چې کوم دی بزو سره نکاح تړلې وه. باقي چې کوم دی سارا او د ابراهیم علیه السلام چې کوم اولاد دی هغه به راشي په مخکې ویډیو کې چې هغې ته موږ عربي څه وایو؟ عربي مستعربه هم وایو. او په دې کې چې کوم دی بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انتخاب چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام په اولادو کې شوی دی.
مکمل سنډې ورځ چې کوم دی انتهایی سخته تېره کړه. ټوله ورځ ما چې کوم دی په دې سره په یو بلغم په شجره باندې تېر کړو، ځکه چې بعضې تاریخ په چې کوم دی لیکل چې نه دا د امیه په نسل کې و، ځینې تاریخ لیکي چې نه دا د بني اسرائیلو د قوم نو، ځینې ویل چې دا د پیغمبر دی، نبي دی. نو دا مکمل تاریخ چې کوم دی مالې مکمل دماغ دغه کړو. نو که چېرې څه غلطي یا مسټیک پکې وي بیا تاسو ماته په کمنټ کې ویلی شئ. نو مال انتهایی چې کوم دی سخت دماغ الټه کړو، ځکه چې بیا ما چې دومره د اردو کې دې ځای کې دا شجره لیکلې دا ما ټول د انګلیش جوړ کړو. تاسو د عام خبرې نه دي چې یاره دې ځای کې ما په بورډ باندې دا یو الفاظ ولیکل، بس دا ما سره چې کوم دی الریډي په کتاب دی یا لیکلی شوی کتاب دی هغه زه چې کوم دی راواخلم او دې ځای کې په بورډ ولیکم او تاسو ته بیان کړم. بلکې نه، زه مکمل د دې یو تاریخ ګورم. تاریخ کتل ډېر سخت انتهایی سخت کار دی. په تاریخ په کتاب کې خو صرف نوم لیکلی، خو شجرې ته اړول دا ډېر انتهایی سخت کار دی. نو حصہ نمبر 7 ضرور وګورئ. 7 نمبر حصہ ضرور وګورئ.